الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الأحقاف وی ددی سورت پنہم آیت کلیمہ کے اللہ تعالیٰ دا اہل الاحقاف شلم آیت کلیمہ کے دا اہل الاحقاف ذکر کرے دے دغی مناسبت باندې تور سورت احقاف لشے مخ کی صورت کی ترغیب و بے اتباع شریعت تابعداریوں کے دی صورت کی تصدیق الشریعہ ذکر گئی پسدق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پسدق دا قرآن کریم حوامیم و سبعوں کی دا آخری صورت دے شپږ صورتونه مخکې بیان شو په مدد الله تعالی چې نه ذلیله کېږي هغه څوک چې د هغه سره دوستانه کوي او نه او عزتدار نشي کېدی هغه څوک چې هغه سره دشمني کوي رحمان د هغه ذات چې مخکې شوی دی د رحمت او د غضب د هغه رحمت په غضب باندې مخکې شوی دی رحیم د هغه ذات دی چې خاص کړی دی خپله ډله بعمل الابرار د نیکانو خلقو په اعمالو باندې حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل دل کتاب د الله د طرف دی چې زورور دی حکمتونو والا دی دې ته ترغیب ال القرآن وی چې دا ذات د طرف نه دی چې زورور دی حکمتونو والا دی داسې کتاب تابعداري ولې نه کوي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او نظمکا نه هغه چې په منځ دي دواړو کې دي مګر د فایدې لپاره او تر نیټې مقرره ده حق نه مراد دلته فایدې دي د انسانانو د فایدې لپاره نیټه مقرره بسې فنا د عالم والذين كفروا عما انذروا معرضون کافران خلق دا غسنه چې ير ور کړی شي دا مخ ګرځونکي په کوم سیز باندې چې دي ته ير ور کړی شي دا یې مخ ګرځونکي
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وایا خبر را کہ ماتا پہال دا غچا چتا سورتا رحمدت شوائی ما سواد اللہ نا او خواہ ماتا جس دی پیدا کری رزمکینا من پماند فی سرد فی الارض پزمکا کی دی سو پیدا کری سو خواہ ام لهم شرک فی السماوات عایشت دید پارا صبرخ پاس مانونو کی ٹھیک دا پزمکا کی سو پیدا کری آسمان کی بے صبرخ بھی سو کوئی تونی بی کتاب من قبل هذا روڑے ماتا یو کتاب نازل شوید دے نوڑان دے یو کتاب خواہ چپاغ کتاب کے دا مسئلہ ذکری چاہو دی پزمکہ کی پلان کی چیز پیدا کرے دے وہ کتاب دا مراد دل نازل شوے کتاب دے انسانی کتاب نا او اثارت من علم ان کنتم صادقین یا یو نقل شوے دلیل کچر تاسو رشتینی ہے نقل شوی دلیلی د مخکینو انبیاؤنا مفسرین لکی چی مراد د دین احادیث دی روایات صحیح دی نو آیتی کلمات دلیل دے پا حجیت د حدیث باندې سنگ چی استدلال کی د اللہ کتاب پیش کی دیشی نو دغه سے احادیث هم پیش کړي شي دا څوک نشي ویلی چې دا د کتاب خبره نه ده بلکې دا مسله حدیث کی ذکر ده مونږ ته به دا مسله د الله په کتاب کې ښایي دا سړی لوی ګمراه دی په باب د استدلال کې د الله کتاب او د نبی احادیث یو شی دی په باب د استدلال کې او ټیک نه د قرآن کریم بیا خپل مقام دی او په دلیل کې چې قرآن حدیث یو شی دی اهل باطل اهل زیغ اهل بدع دا فرق غوی کړی دی چې یول به قرآن مني بیا به حدیث مني دا فرق د اهل سنت والجماعت د محققینو د طرف نه دی دا کومه خبره چې یول به قرآن مني بیا به حدیث مني احادیث سے جدا چیز نه دی بلکې د قرآن تشریح ده څنګه چې قرآن الله نازل کړی دارنګه حدیث الله نازل کړی یو مسله په حدیث کې چې ذکر شي د دې داسې مثال لکه قرآن کې چې ذکر شي نو په باب د استدلال کې دواړه یو چیز دی ذکر الله تعالی دلته مطالبه کړی دا ایتونی بکتاب من قبل هذا کتاب راوړی کتاب نشه راوړی نو حدیث خو راوړی که نه نو که حدیث دلیل نه نو الله یې ولې غواړي او آثارت من العلم من روایاتی صحیح دی د مخکینی انبیاء ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون سوک دے ڈلی گمراہ داغ چانا چی حاجتون غاڑی داللہ نما سوا بل چانا گورا حاجت غاڑی چگی وی
هغه چانه چې نشي پوره کولی حاجت د تر ورځې د قیامت پورې. قیامت به راشي خو د حاجت به پوره نشي او دوی د بلنې د دوی نه ناخبره دي، د دوی د آوازونو نه ناخبره دي. هسې دي آوازونه کوي. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. هر کله چې راجمع کړي شي خلک وی ودا معبودان د دې عابدانو دپاره دشمنان، الټه به دشمنان وګرځي او وګرځي په بندګۍ د دې انکار کوونکي. دی وایي چې تاسو مونږ ته کوم ځای کې اواز کړی، مونږ خو ستاسو د بندګۍ نه ناخبر وو. سورہ مریم کی مو دا مضمون، عنکبوت کی مو غیر اللہ تا آواز کول دا عبادت دے. مخی مونږ ویلو دعا عبادت دے. دعا به صرف اللہ نه غواړي، که غیر اللہ نه دی دعا وغوښته نو دا شرک شو. ځکه اللہ تعالی تعبیر کوي وکانو بعبادتهم، د دعا پځې عبادت ذکر کړي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. هر کله چې ولوستل شي په دې باندې زمونږ آیتونه ښکاره، وایي کافران په باره د حق کې کله چې راغی دوی ته سوی هازا سحر مبین، تاو جادو ښکاره دی. قرآن کریم په باره کې دی جادو وایي، تاو جادو دی. ام یقولون افتراه، بلکې وایي چې دی د ځان نه دا قرآن جوړ کړی دی. دا د مخکې نه ترقي ده. مخکې جادو دی، اوس وایي چې نه د ځان نه جوړ کړی دی. فرقان پنځم کې وایي چې اساطیر الاولین قصې دي د پخوانو خلکو. کله یو څه وایي کله بل څه وایي. یو ځای کې وایي قصې دي، بل ځای کې وایي جادو دی، بل ځای کې وایي چې د ځان نه جوړ کړی دی. قل ان افتریته، وایا کچرې ما دا د ځان نه جوړ کړی، نو فلا تملکون لی من الله شیئا، تاسو وس نه لرئ زما دپاره د عذاب د الله تعالی نه د هېڅ څیز د دفع کولو. بیا به مال الله عذاب راکړي، تاسو به زما نه دفع نشئ کولی. هر کله چې الله تعالی مال سزا نه ده راکړې، دا دلیل دی چې دا د ځان نه دی جوړ شوی. ځکه چې کوم څیز د ځان نه جوړ کړی شي او په هغې باندې نسبت الله ته وشي، نو دغه سړي د الله سزا ورکوي چې تا ولې دروغ ویلي دي په ما. دا دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم لا الله تعالی سزا نه ده ورکړې، چې نه ده ورکړې خو د الله کتاب شو که نه. سورہ حاقہ کې به هم دا مضمونی 4 آیات کې، سورہ جن 30 کې به هم راشي. هو عالم بما تفیضون فیه، دغه الله تعالی ښه پوهه دی پای خبرو چې تاسو ور داخلېږئ په هغې کې. دا څنګه خبرې دي ستاسو بېکاره وایي. کله وایي د ځان نه جوړ کړی دی، کله وایي شاعرۍ کتاب دی، کله وایي د قصو کتاب دی. کفا به شهیدا بیني وبینکم وهو الغفور الرحیم. کافی دے پدی کتاب باندې، کافی دے دا اللہ تعالی گوی کون کے زما پمنس ساسو پمنس کے.
او اللہ بخشش کوونکے رحم کوونکے دے. زجاج رحمه اللہ وی دوی د اللہ کتاب ته نسبت د دروغ کړي دي. الله کتاب نه دی منلې، نو څنګه الله تعالی وی چې زه غفور رحیم پکار هدل تدای چې دلته عزیز حکیم دا دوان صفات د دې آیت کلمې سره وینه لګي. ځکه چې مخکې آیت کلمه کې د ظلم او د فساد خبرې ذکر شوې، د قرآن کریم نه د منکرین او انکار ذکر شو. نو دلته مفسرین لیکي چې د دې دوانو صفات او مقصد دا دی چې الله تعالی دغه سه خلق ته دعوت د توبې ورکړي دي. زکوی وهو الغفور الرحیم. د دې بدا مقصد نه چې تاسو دغه سه کارونه کوي الله و بیا بخشش کوي، نه نه، مدد دې کارونو نه توبه وباسه نو الله به تاسو توبه قبول کړي. دې ته ترغیب ال توبه. نو د آیت کریمې په مقصد ځان پویول پکار دي. ترغیب د توبې ته زړورتیا په ګناه باندې نه ده. څنګه یو ګناهګار انسان ته چې الله غفور رحیم او نورم ګناه کوي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وایا زنیم نوې د رسولانو نه، نوې رسول خو نه مکنه چې نه مې مني. زمان وړاندې مری رسولان په دنیا کې تیر شوي دي. تاسو هغه رسولان منلیم دي اوس هم منئ. زه هم په هغه رسولانو کې یو رسول یم کنه. ما خو څه نوی کار نه دی راوړی، نوې مسله مې نه راوړې، هماغه خبرې دي هغې منئ او ما نه منئ. بدعن ویلې کېږي نوي ته. زه څه نوی نه یم. بدعت ته بدعت ځکه وایي چې هغه کار په سلف و صالحینو کې چا نه یې کړي او تی ایجاد کې او دین ورته وی، نو ځکه ورته بدعت وایي که نه. مخکې وي نه، اوس ایجاد شو. نو احادیثو کې شریعت کې هغې ته بدعت ووایه زه نه یم نوی د رسولانو نه، نه پوهېږم چې څه به کېږي زما سره او ستاسو سره. په دې پوهه نشته ما ته چې ما سره به الله څه کوي، تاسو سره به څه کوي. خو په دې مقام کې یو سوال دی چې دا د آخرت په باره کې الله نبی ویلي دی او که د دنیا په باره کې. نو دلته ابن کثیر لیکلی دی چې مراد د دې نه دنیوي امور دي. دنیوي امورو کې ما ته پته نشته چې ما سره به څه کېږي، تاسو سره به څه کېږي. ځکه دنیا د حالاتو نه هو الله علم دی، انسان غیب و علم نه لري. حدیث مسلم کی راضی صحابہ و نبی سلم توی ہنی اللہ کا یا رسول اللہ فما لنا. ساد مبارک شیود اللہ نبی زمون سره بسکیږي. نو الله تعالی د آیت کلمه نازل کو فانزل الله هذه الآیه چې وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ما ته پته نشته چې څه به کېږي زما سره او ستاسو سره. څه حکم به الله تعالی کوي، د کومو څیزونو به ماته الله تعالی منع کوي. پته نه لګي چې زه به شړلی کېږم د مکې نه که نه. که مخکې انبیا علیه السلام د خپلو علاقو نه شړلي شوي وو،
نو د دې علم مسمات نشتا اخرجوا كما اخرجت الانبياء قبلي ام اقتل كما قتلت الانبياء قبلي یا به وجلې کېږم یا به شړلې کېږم د دې معلومات ماته نشته ولا بكم او نه نشته د ماته معلومات ستاسو په حالاتو چې زما د شړلو نه بعد به تاسو الله په ځمکه کې ژوندي ښخوي او که د کاڼو باران به در باندې وروي نو ما مخکې چې دې کې نفي د علم د دنیا دنیوي امور مراد دي ابن جریرم ابن کثیرم دا قول غوره کړی هر چې د آخرت په باره کې دی نو ښکاره خبره ده چې نبی سلم په آخرت کې جنت کی قد علم انه فی الجنه آخرت حالات دلته نه دي مراد چې ما ته پته نشته چې آخرت کې و ما سره سکی او تاسو سره بسکی نه آخرت په باره کې خبره صفا دلته دنیوي امور مراد دي یا بعضوی چې وما یدری ما یفعل بی ولا بکم دا د آخرت په باره کې دی اول کې پته نه وه وروسته وحی وشوه چې عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فتح کې وراشي وروسته بیا دا پته ولګي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين زتابداری نکم مگر دا سچ وحی کی دیشی ماتا او نیم زیرون کے اخکاریم بزما چکم وظیفہ دا وادا کم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وایا خبر را کې ماته کچریوی دا قرآن د الله د طرف او تاسو کفر کوي په دې باندې دا هو بلوی ظلم کوي فقط ظلمتم بشي دا الله د طرف هدا کتاب دې تاسو نه منه نو کچریوی او کفر په کوي نو بیا وسی د دینه بلوی ظلم بل نه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله گوی کړي دا یو گوی کوونکې د بني اسرائیل نه پشان د دې کتاب فامن واستكبرتم ایمان وروړل او تاسو په تکبر کړي ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا اللہ تعالی توفیق دے ہدایت نہ کہ قوم ظالم تا چې داغي ظلم د عناد او د حسد د وجي دا سه قوم ته الله ہدایت نہ کی توفیق نہ ور کی وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله د دین مراد چې د تورات ده او د تورات او د قرآن کریم مماثلت مشابهت دا په نزول کې د الله د طرفه څنګه چې قرآن کریم د الله د طرف نه نازل شوی دی داسې تورات هم نازل شوی کنه دې ته مشابهت فی النزول وی دغه مثال ویلې دی نو تورات د قرآن کریم مثل دی هو په نزول کې دی په فصاحت بلاغت کې نه دی دغه فصاحت او بلاغت کې د الله د کتاب بشان بل کتاب نشته نو مثله نه مراد تورات شو بعضوی مثله نه مراد موسی علیہ السلام دی بعضوی مثله نه عبد الله ابن سلام دی مختلف آرادی د مفسرینو و بارحال هغه خپل شاهد منل دی او تاسو نه منئ
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ویلیو کافرانو په باب د مومنانو کې مومنانو بارک کافرانو سوي مومنانو نه مراد د صحابه دي دای ویلیو لو کان خیرا ما سبقونا الیه کچری وی دا قرآن حق نو دی بوڑان دیواله نوے کڑی زمونگ ندی قرآن دا کدا قرآن دا حق کتاب وے زمونگ نبدی دا سوک اڑان دی شوے نوے ذکا مونگا احلل اسبق بالخیر یو ټولو خلکو ته پته ده چې د خیر کارونو ته زمونږ نه څوک نشي مخکې کېدی هر کله چې مونږ دې ته وړاندې شوي نه یو پته ولګېده چې دا د خیر کتاب نه دی خیر نه مراد دلته حق دا د حق کتاب نه دی الله وإذ لم يهتدوا د هدایت په معنی د علم سره دی هر کله چې دی پوه نشو په دې کتاب فسيقولون هذا إفك قديم زرد چې دی وای دا قرآن دروغ پخوانی دی چې پوه پې نشو نو سوی دا هو دروغ پخوانی دی معصور من الاقدمین پخوانی دروغ دی وای الناس عداء لما جهلوا دا خلق خپل ځانونو سره ولې دشمنی کوي ځکه جاهلی نه پوهیږي نو ځان دشمن شي دین چې په قرآن پوه نه شو نو سوي دا هو دروغ دي هلکه ځان په پوهه کنه ولې دروغ دي او صحابه باندې تهمت ولګولو چې دوی بے فیدی سیس وړاندې کیږي دا اوس د فیدی کتاب نه که د فیدی کتاب نو موږ به دې ته وړاندې شي امام ابن کثیر دلته یو نقطه لیکلې ده د آیت کریمې لاندې هغه دا خبره معلومه شوه چې کم یو کار کم یو عمل د صحابه په دور کې شوی وي بس دا به زمونږ د پاره دین او کم یو کار چې د صحابو نه ثابت نه نو دا به بدعتي او دغه تعریف د اهل السنت والجماعت اهل السنت والجماعت تعریف بمدائی اما اهل السنت والجماعت فيقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة اهل السنت والجماعت هغه کسان بي چې داغي اعلان بدایي داغي کار بدایي چې کم یو عمل کم یو خبره د صحابو نه ثابت نه دا به بدعتي دا په منبرم وی دا به عملنم کوي لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليه ځکه دا چې د خیر خبره به صحابو نه پریخي مګر هغې ته وړاندې شوي دي هر کله چې هغوی د یو خیر کار نه دی کړی او ته 14 او 15 صدۍ کې وی چې دا خیر دی نه خیر نه دی شر دی صحابو کم ځای کړی دا عمل ډېره ښایسته نکته یې لیکلې نو دغسې خلک که ځان ته اهل السنت والجماعت وی نو ویلی شي او که یو سړی د صحابو منشور نه نه خبر دای د سیرت نه نه خبر عقیدې نه نه خبر او ځان ته هسې وایي زه اهل سنت یم نو د دې باغ مثال چې یو سړی حج نه یې کړی او زه وایي حاجي صاحب یم بیا وایه نو ځان ته ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
د قرآن کریم نه وړاندې کتاب د موسی علیه السلام پیشوا او رحمتو د دې نه مخکې انجیل تورات دا امام و رحمتن امام پیشوا ته وایي سبب د رحمتو وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا او دا قرآن کریم تصدیق کون کے دے پا لغت دا عربے کے دے دا دید پانا چی اویر یا کسان چی ظلم کرے و بشرا للمحسنین او زیر دے دا خستا عمل کون کو دا پانا محسنین اگا چاہتوی چی پا قرآن کریم عمل گئی دیتا محسنین ہوئی العاملون بالقرآن ذکر مخی مسئلہ دا قرآن ذکر دا کنا ذکر مغمانام دا سے اکڑا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا کسانو چاہی ویلی چی رب زمونگ اللہ دے بیا پاغی بانے پاک شوی نبیر پدی نبدی خفائی اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا دغ صفتن والا خاوندان دا جنت بیدی و پائے کے ہمیشہی جزام بما کانو یعملون بدلور کی دیشی داغی عمالو شدی کول محکم دا مضمون ذکر شو فصلت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کلک حکم کړی دی موږ انسان ته په باره د مور او پلار د کې د ښېګړې کولو وصیت ویلېږي پوخ حکم ته احسان کی اشاره ده چې همیشه به ښېګړې کې ځکه په اسم سره ذکر کړی اسم کی معنا د استمراري دا نه چې یو ورځ دوه ورځې وکړې او بیا نه کې نن ہمیشہ حملته امه کرها ووضعته کرها پورته کړی د لره مور د په تکلیف سره او زیږولې نه په تکلیف سره بیا د مور او پلار کې د پلار په نسبت د مور حقوق زیات دي ځکه د مور ذکر کړه احادیثو کې راځي چې د مور درې حقوق دي څلورم نمبر کې پلار دی بیا حملته حمل ویریږي د ګېډې حمل ته 9 میاشتې 10 میاشتې په ګېډه د ګرځولې را ګرځولې دي بیا چې د ماشوم پیدایش وګوري تکلیف وګوري وحمله وفصاله 30 شهرا دلته اوس د حمل نه مراد د غیږې حمل دی او مخکې د حمل نه مراد هغه خېټه کې چې دننه ماشومي دواړه حملونو کې فرق شو دا رستنه حمل چې د پیدایش نه بعد یو ماشوم تربیت د مور په غیږه کې کیږي 2 کاله 2.5 سالو 15 کالو پورې کله کله ماشومان ډېر وخت مور سره ود کیږي دلته هغه حمل نه دی مراد او چې تولد ماشوم چې د مور په غیږه کې او د ته نه پرې کول د 13 میاشتې دي من حیث المجموع دا 13 میاشتې شي نو کچره ماشوم د مور په ګېډه کې 9 میاشتې بعد پیدا شوي بیا ماشوم موده د په 21 میاشتې ده بیا 21 میاشتې په ماشوم لور کې ځکه 9 میاشتې د حمل شو او کچره د ماشوم حمل د مور په ګېډه کې 6 میاشتې وي نو بیا په 2 کال دي درزاد 2 کال دي امام ابن کثیر په دې باب کې
ډېر اوږد تفصیل کړی دی. نو د آیت کریمه ښکاره دلیل ده په دې خبره باندې چې یو ماشوم 6 میاشتې بعد هم پیدا کېدی شي. کمه موده د ماشوم د حمل د مور په خېټه کې 6 میاشتې دی. دا څوک نشي ویلی چې هلکه څنګه 6 میاشتې بعد ماشوم پیدا شو که نه. قرآن وایي وحمله وفصاله 30 شهر. اوږد تفصیل دلته کې بیا ما لیکلی مختلفو کتابونو نه. امام ابن کثیر وقد استدل على بهذه الآية على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. دا آیت کریمه مضبوط دلیل دی په دې مسله باندې چې 6 میاشتې بعد ماشوم پیدا کېدی شي. وهو استنباط قوي صحیح. دغسې قرطبي هم لیکلي، جلالین هم لیکلي، زمخشري په کشاف کې هم لیکلي، شنقیطي اضواء البیان کې هم لیکلي، امام بیضاوی خپل تفسیر کې لیکلي، آلوسی روح المانی کی، نواب صدیق حسن خان فتح البیان کے، شوکانی فتح القدیر کے، دا مختلف تفاسیر و نمونہ ما ذکر کر. دا سزان نہ مسئلے ندی. نن سوا چې 6 میاشتې بعد یو ماشوم شي کېدی شي چې خلک پې د زنا تهمت ولګوي. ځکه قرآن حدیث نو خلک خبر نه دي که نه. وحمله وفصاله 30 شهرا. او بعض عالمان هم د دې آیت کلمې غلط مقصد بیانوي، ناغیم پوه نشي. دلته حمل بخپله معنا کې په قرآن باندې ځان پوهه کا. دلته قرطبي یو واقعه هم ذکر کړی ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د یو زنانه ماشوم پیدا شو د نکاح نه 6 میاشتې بعد. عثمان اراده وکړه چې په دې باندې حد د زنا قائم کړي. څنګه واده د 6 میاشتې نه شي. علی رضی الله تعالی عنہ منع کو چې نه زنا حد په قائم نه کړي. علی ورته په دلیل کې د آیت پیش کو چې 6 میاشتې بعد ماشوم پیدا کیږي. وحمله وفصاله 30 شهرا. 2 کال د رضاعت 6 میاشتې د پیدایش. دغسې واقع د ابوبکر بارک سراج المنیر کی خطیب شربینی ذکر کړی ده او نورې کیسې میسې هغې ته موږ نه ځو. حتی اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. معشوم چې د پیو نه پرې کړی شي دی غټیږي تر دې چې دی ورسې خپلې ځوانۍ ته ورسې 40 کالو ته. 40 کالو کې د انسان وی عقل پوره شي نو دی څه وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی. چې عقل یې پوره شي نو پوه شي. دی ربا توفیق راکې ما ته چې شکریا ادا کړم ستا د نعمتونو هغه چې تا کړي په ما او زما په مور او پلار. او د دې لپاره چې عمل وکړم نیک عمل ترضا چې ته خوښې. ترضاه دا تفسیر دی د ان عمل صالحا دپاره. نیک عمل بسی نیک عمل هغه دی چې الله یې قبلوي. نو چې یو عمل الله نه قبلوي دې ته نیک عمل نه وایي. عمل ورته وایي خو نیک عمل ورته نه وایي. نو داسې عمل پکار دی چې الله یې خوښ کړي که نه. ځان ستړي کول هم مقصود نه دی که نه. ځان کړول په دنیا کې مقصود نه دی.
ز اکثر خطبو کې مداوم اجتماعاتو کې درسونو کې نن د دې خبرې ضرورت ده چو خلکو عمل وکي خدا سي عمل وکي چې الله یې خوښي او کته صرف ترغیب ورکې چې عمل کوي او دا کوي ټول دنیا کوي څوک باندې چې عمل نه کوي هر یو باطل عمل کوي خو نیک عمل بسو کو نه کی نیک عمل ستا په ګمان کې نه ستا په ذهن کې نه نیک عمل هغه چې ترضا واصلح لی فی ذریتی او صلاحیت را کے مات زما پا اولاد کے اوس دے پویا شو زکا سلویخ کلن شو مور و پلار دا پارم دعا کئی دا بچو دا پارم دعا کئی دا نیک عمل دا پارم دعا کئی عقلی پورا شو او کچھ اور انسان سلویخ کالو تورسی دین د الله د نعمت شکریا ادا کوي نه مور او پلار د دعا کوي نه بچو ته کوي د بیا کم کړل د دا عقل نه پورا نو اولاد د پاره بم دعا کوي انی تبدو الیک و انی من المسلمین ما توبه کړی د تا تو یقینا زیم د پورا د حکم منون کو نه یا الله ستا ټول حکمونه منم نو دا دعاګانې قبولی کی زما ډېرې ښکلې دعاګانې کړې دي اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا دغه کسانو به مونږ قبلو د دوی نه ښایسته هغه عملونه چې دي کړي دي ونتجاوز عن سیئاتهم او مونږ به تېرېدل کوو د دوی د بدو اعمالو نه هېڅ خبر الله وی نشته که د دوی نه داسې بېکاره اعمال شوي مي که نه الله یې موږ د دې نه تېرېږو ولې تېرېږو ځکه چې دوی نیک اعمال هم کړي دي که نه د نیکو اعمالو وزن په بدو اعمالو دروند دی چې دروند دی نو بد اعمال الله خپله ختموي انهم بمعنی منهم فی اصحاب الجنت ندی وی په خاوندان د جنتونو کې دلته هم مبتدا محذوف دی من هم فی اصحاب الجنه یا يدخلون فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون دا وعده رښتینی هغه چې دوی سره وعده کېدی شو اولاد ګوره په دوه قسمه یو دغسی اولادی لکه په دې آیت کې چې ذکر شو او دغسی اولاد دی الله هر چاله ورکی نیک عمل دیندار دویم ګورا والذی قال لوالديه اف لكما بل هغه سړی دی چې دی وایي خپل مور او پلار دا افسوس دی ستاسو باندې اف لكما او مور او پلار ستاسو په حال دی افسوسي خان وَلِيَتَيْدَانِنِ آیتا سو ما يَرَوِي دوانا ما يَرَوِي ان اخرجا چه زبروی سلیشم دزمکینا تاسو وائی چه دوباره جون دے و قبر دے واغ دے دغل پدی خبرو ما يَرَوِي وقد خلت القرون من قبل و حال داغے چه تیری شوی ڈیری پیڑے زمان اوڑان دے سوک جوندی راغلی دنیا تا دا کیسے میسے پریدے مور و پلار تاوئی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ دا مور و پلار دا فریادونه کئی دزی پبارک اللہ تعالیٰ تا وائی دی حلاک شی ایمان روڑا یقولانی وَيْلَكَ آمِنْ دا خیری ندی بلکہ دا شفقت خبر دا کله کله مور او پلار بچی ته وی هلاک شي تباہ شي مقصد خیری نه اگر کدا سے الفاظم بچو ته ویل نه دی پکا هلاک شي ایمان روړه الله تفریادونه کوي ان وعد الله حق یقین وعد الله یقینی دا
فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، نو دی وی ندی دا خبرې مگر دا قصې دي د زړو خلکو. تاسو قصې هم شروع کړي وي. اولئک الذین حق علیهم القول، دا کسان چې دي کنا پورا شوی د بدی باندې وینا د عذاب. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، دی بداخلی په داسې ډلو کې چې یقینا تیر شوي د دې نه وړاندې د پیریانو انسانانو نه. انهم کانوا خاسرین، یقینا وی تاوانیان. د مور او پلار نافرمانی چې څوک کوي په ښو خبرو کې، داغي زیب جهنمی. او بیا خاص کر په ایمانیاتو کې هغې سره مقابلې کې چې دا څه نصیحتونه ماته مه کوئ. دلته بعضې مفسرین خطا شوي دي، لکه طبیان کې صابونی رحمه الله هغه دا لیکلي دي چې د آیت کریمه نازل شوی دی عبدالرحمن بن ابوبکر بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن کثیر پاغی رد کرے دے چې نه دا د عبدالرحمن بارکی نه دی، هغه اوچت صحابي و. دا آیت کلمه عامه ده، بس چا کې چې دا صفات دي. عبدالرحمن بن ابی بکر خود دې آیت کلماتو د نزول نورسته ایمان راوړی دی. کان من خيار زمانه، ډیر غرض صحابي و، اوچت صحابي و. عائشہ رضی اللہ عنہا د دې ترتیب کړي ځکه عبدالرحمن د عائشہ ورور. امام بخاری حدیث ذکر کړي دا داغه بارک نه دی. اولائک اللہ اولائک جمع ذکر کرے دا جمع. قرآن کریم کی بعض آیات دا سشتا چې بعض خلق پی پوشوی ندی او صحابو پسی لگولی دی. یو پای که دا دی وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دار یو د دوانو ډلو د پاره درجې دي د وجې د هغې عملونو چې دوی کړي دي. هرې ډلې د پاره لکه مخکې دوه قسمه انسانان ذکر شو. وَلِيُوَفِّيَهُمْ دا علت دی د فعل محذوف، جزاؤهم بالدرجات. وَلِيُوَفِّيَهُمْ بدلی باور کی اللہ تعالیٰ دیتا پا درجو دیتا پارا چی پورا کی اللہ تعالیٰ دیتا اعمال دیو پدی بظلم نکی. وَيَوْمَ يُرَزُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، پاغ ورز چی پیش بکڑی چی کافران پا اور باندے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ویلی کیږي مدوی تا چې تاسو هو ختم کړي دي خپلې مزې په ژوند دنیا کې او فیدې حاصل کړي دي په هغې سره. فالیوم تجزون عذاب الهون، نن ورځ بدله درکېدی شي تاسو ته عذاب د سپکوالي. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، په سبب د دې چې تاسو تکبر کړی وو په ځمکه کې په ناحقه. وبما کنتم تفسقون، او په سبب د دې چې تاسو نه منل د الله حکمونو لره. دو صفات په تاسو کې راغلي وو، یو د عقیدې سره تعلق لري، بل د عمل سره. تکبر هم په عقیده کې کړی و، نو فسق هم په عمل کې کړی و. د دنیا مزې هم ختمې کړي دي، بس دنیا کې مزې کړي دي که خپل خواهش مطابق زندگی م تیره کړې ده. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تاسو ختم کړي دي خپل مزې په ژوند دنیوي ستاسو کې. دنیا کې هم د مزې زندگی تیره کړې ده او اوس هم نشته.
واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، یاد کا ورور د عادیانو ورور ورته ویلې ده. هود علیہ السلام الله دی تراله غلو اشاره دې خبره دی او سړی د خپل ورور خبره نه مني، هغه به د پردي سړي خبره څنګه ومني ښه. ځکه وایي واذکر اخا عاد، دا ورور کنه. نو تاسو چې د خپل ورور خبره نه ده منلې، نو د پردي سړي خبره بیا نه منې. ډېر نهایت زیات قباحت اشاره. کله چې د یروړې خپل قوم په احقاف مقام کې وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، او حال دا یقینا تیر شي رسولان د نوړان دی او د نورسا او په دې مسله الله تعبدو الا الله، چې تاسو بندگی مکه ما سوا د الله نه د بل چا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. دی دا اعتراض کو کستا دا خبری مونږ اون منو نو څه چل بوشي، کم قیامت برایشي. اوی دا یقین زیریگم پتا سبانی دا عذاب دا ورځې لوی نه. قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، اوی دو آیت راغلے مونږ ته چې ته مونږ واړې د عبادت د معبودانو زمونږ نه. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، راولت مونږ ته عذاب چې ته یې مونږ کچري ته د رښتینو نه. عذاب دراوله. قال انما العلم عند الله، جواب کی ویل دا یقینا علم دا عذاب خود الله سره دی. دا عذاب راتګ او نه راتګ علم خود الله سره دی. ما ته څه پته چې تاسو نو عذاب کله درکړي. زما وظیفه دا مبلغکم ما ارسلت به، زرا سوم تاسو ته پیغامان چې زرا لګلې شم پاغي باندې، زما وظیفه معلومه ده. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن ز تاسو وینم د داسې قوم نه چې جاهلیه. ظاهر کې تاسو ما ته قمقل ښکارئ. قمقل زکه چې ما نه عذاب غواړئ، ما سره هو اختیار دا عذاب نشته کنه. دا بیانو د هود علیہ السلام خپل قوم ته کړه د عادیانو ته احقاف مقام کی. واذکر عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. احقاف چې دا یو مقامو جمع د حقف دا د شګو ډیره ته وي. د شګو وګدمي غټمي، کم ډیره د شګه چې وګدمي او غټمي دي ته احقاف حقف وي. لیکن غر داغی نه جوړ شوی نه وي، ځکه آیت بیا حقف نه وي. کله کله د شګو ډیره نه غر جوړ شي کنه. احقاف دا علاقه په عمان کې، عمان نه تر مهر پورې چې کوم علاقه و د احقاف وي، دا ټول د شګې ډیرې دي. بیا بقایلی کی نظم الدرر کې داسې علاقې او داسې ملکونه چې پای کې د شګو ډیرې زیاتی وي، نو دا سخت سیلې او سخت هواګان یا الله تن راولي، کمی کمی وي. نو معلومه شو چې په دې باندې د عذاب د سخت هوا حارق للعدد راغلی دی، خلاف للعدد. دی خدا ګمان کو چې داسې هواګانې هو کله نه راغلي. دی روت الپدی باندې باران نو شوی ډیره موده، ورېس پراله. دی اوس په د خیر باران کیږي، هاي ته پته نه و چې دی ورېس کې اور پروت دی. خلاف العادت
فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم آرکل چی دی ولیدو دا عذاب راو کی ضمیر راجی دے عذاب تا ما تایدونا کی دغا مسئلہ ذکر ہوا عارضا دا بصفت چی دا موصوف محذوفا صحابا عارضا بش آرکل چی دی ولیدو دا عذاب پشکل دوریز عارضا چپلن وریزوان مستقبل اودیتهم رام خامخ راتلن کی وددی میدانونو تا ددی علاقو تا مخامخ ریز را روانوا خوشحال شو قالوا هذا عارض ممطرنا دوی دا ریز چه باران بکی پا مونگ بانده پلن ریز دا عارض اوس با مونگ بارانو شکا اللہ بل هو مستعجلتم بی بلکہ دا عذاب دے چتا سو تلوار سر غخت وغا وریز ند عذاب دے ریحن فیہا عذاب علیم دا ہوا دا چپدی کی بازام درناکی نو تدمر کل شئن بی امر ربها حلاکوئے ہر یوشیز پا حکم در اخوال فاسبہو لا یرا الا مساکنهم دی اوگر زیدل پد خپل علاقو کے ہلاک کری شوی دا سے ہلاک شو چی نلی دل کے دل ما سوا دا کورونو دا دوینا صرف کورون کندراتو کا ٹول ہلاک کر سورہ زاریات کے بمراشد دو صلی خیات کی دا سے ہوا چی ما تذرو من شئین الا جعلتہو کررمیم پچا چه بدا هواو لگن زره زره بیکوخا لکا ڈوکی چه زره زره شیخا دا بلا سنگ هواو کذالکا نزل قوم المجرمین دارنگ منگ سزاور کو قوم مجرمانو تا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ اس موجودوں تا اللہ خطاب کی نصیحت کی جو سم شیخا دغه سی عذابونه بدر باندې راولم دیوی ننا مونږ سره طاقتونه دي مونږ سره نفری زیاته ده مالداری ده زمکې دي پیسه ده الله وی یقینا مونږ طاقت ورکړو دوی ته فیما پاغ سیزنو کې چې مونږ طاقت نه درکړې تاسو ته موجوده او کافرانو باغی کې دومره طاقتونه ماغیله ورکړیو چې تاسو لم نه درکړي نو څنګه به تاسو بچیږئ امکناکم ان بمانه ما تاسو داغی نه ډیر کمزوري یې ذره نه حسم داغی نه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا مونږ ورکړیو هغې ته غوږونه او سترګې او زړونه دیتوی اسباب حصول العلم دانه چیاسے بے سم حلاک کری دی اسباب ورسرو حصول دا علم ورسرو فما اغنانهم سموهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء وانړو د دین او غوګونو د دی او نسترګې د دی او نظرونو د دی هیڅ حصہ د عذاب غوګونو فایده ورنکړه سترګو فایده ورنکړه زړونو فایده ورنکړه دا درې واړه سیزونه هو د فایدې دپاره یې که نه دا ولیز کانو یجحدون بآیات الله ځکه چې ودوی چې انکار به یې کوو د الله د ایتونو نه او راګیر کړ دوی لره هغه عذابونه چې د هغې پسې ټوکې کولې وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یقیناً من ہلاک کړي دي چاپېره ستاسو د کلي نه چاپېره ستاسو نه من القرى د کلو نه او قسمه قسم بیانات کړي دي موږ د آیتونو دې دپاره چې درو ګرځي د باطل نه حق ته قسمه قسم بیانات هم کړي د آیاتو
چاپیرا لاقیم در نه هلاکی کړي دي د تخفیف د پاره د یری د پاره چې کیدی شي د دین عبرت والی کیدی شي په دې بیانونو باندې د دې اصلاح راشي. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه قربانا آلهة بس ولی مدد نکو د دې سای کسان چې دیني ولی ما سوا د الله تعالی نه آلهتن سینی ولی معبودان د صدا پاره نه بلی قربانن د پاره د نزدېکت الله تعالی ته مفعول له مخکې کړه دې په مفعول به باندې د الله نه ما سوای نور معبودان نیولی ولی نیولی د الله تعالی ته د نزدېکت د پاره چې دی و زمون شفاعت کوي. نو الله وی چې په وخت د عذاب کې دیش دفاع ولې نه کولا مصیبت ولې نه لري کو بل ضلوا عنا بلکې غائب شد دین د خلق د مصیبت په وخت کې وذالک افکهم وما كانوا يفترون او دا خالص دروغ دی د دوی خالص دروغ دی. اوسم ډېرې قصې میسه مشهورې زیارتونو بارکی باباګانو بارکی دروغ بوي الله وی دا خالص دروغ دی مړی سم نشي کولای. وما كانوا يفترون دا عطف ده په ما قبل بل ضلوا عنهم وما كانوا يفترون بش بلکې ورک شو د دوی نه واقع سه میسه چې دی د ځان نه جوړول او د یو بل خلونه غسل افترا ویل کېږي یو قصه دلته وشي بیا دغه قصه بل ځای کې وشي حقیقت نه وي هلکه کوم ځای کې دا کار شوی پلان کې ځای کې ښه حالته جلل شي تعالی دا معلومات چا در کړی دی یاره پلان کې ځای کې یو سړی دا قصه هلته جلل شي بس زور پسې ښه د یو بل خلونه خبرې ښه باقي څه حقیقت نه وي د ښځو قصې وي که نه ښځو کې چې یو خبره مشهوره شي بس مشهوره شي حقیقت ته چې ځان رسې نو کلونه پکې تېر شي دې ته افترا وایي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قرآن کریم نه منې وایي تاسو نه هو پیریانم خلیخا پیریانو ګوره د الله کتاب منل تاسو نه منې دلته حدیث ولګوا بیا به پوه شي. امام بهقی دلائل النبوت کې حدیث ذکر کړي ابن کثیر هم راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد پیریان بند کړي شوي چې د ملائکو خبرو ته غوږ کیږي پستورو باندې به ویشتل کېدل دوی مشوره وکړه چې هلکه دا څه چل دی اوس بره نشو خطی چې خیجو نو ویشتل کېږو وګرځئ په دې عالمي دنیا کې چې څه چل شوی دی. بعضې د نجران پیریانو بعضې د نصیبین پیریانو روتل ګرځي چې تحقیق وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپو ورځو کې طائف ته تللی اوږد تاریخ دی طائف نه چې واپس راتلو نو بطلې نخلې مقام کې د سحر مونځ د کولو او د الله تعالی کتاب شروع کړی او تلاوت یې کولو پیریان هم دغه ځای ته راورسېد ویې کتل سړی ولاړ دی عجیبه کتاب وایي ښه غوږ یې ورته کېښودو پوه شو په دې خبره باندې چالکه مونږ ځکه بره نشو ختلی چې دغسې نبي الله را لېږلی دغسې کتاب الله را لېږلی ایس دا پیریانو په نبي وسلم ایمان راوړو لاړه خپل قوم ته چې تاسو څه خبرې یې هغوی ته هم دعوت شروع دغه حاصل د دې آیاتو دی باقي منځ کې ډېر تفصیل دی او زه صرف ستاسو ذهن ته معمولی حاکه در رسوم
باقی په یو آیت کې ګنټي تیریږي چې مسلو لزی آر کله چې مونږ راوالو تا ته یو ډله د پیرانو نه یسمعون القرآن واغي غوکې خود قرآن ته ډله وه کسانو درې د نجرانو درې د نصیبینو نمونه بعضو تفاسیرو کې ذکر دي فلما حضروا هر کله چې دینا نږدې شو دی نبي ته نو قالوا انصتوا دی یو بل ته وی چې چپ شه بس دا ادب د قرآن کریم دی چې کله قرآن کریم لوستل کېږي نه چپ کېږي واخه چې څه وایي ښه فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين آل کله چې پوره کړه شو تلاوت د نبی دی روان شو خپل قوم ته په دې نیت چې یره ورکوونکي وایي روان شو چې دا عقیده مونږ زده کړه نو قوم ته موږ بیانول غواړي قضیه دلته باندې د پوره والی سره دی د قضا سره نه دی د دې داسې مثال دی لکه اذا قضیت الصلاة کله چې مونږ پوره شي نو خارج شي سوره توبه کې مونږ پنیت د یره باندې روان شو مونږ به قوم یره ولاړل یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی او زمونږ قومه یقینا مونږ اورېدلی د یو کتاب چې نازل کړی شوی پس د موسی علیه السلام تصدیق کوونکی دی دای کتابونو چې د دې نه وړاندې نازل شوي دي نو ښودنه کوي حق طرف ته او ښودنه کوي لارې برابرې ته یهدی الی الحق اعتقاد ته اشاره ده طریق مستقیم کې عمل ته اشاره ده عملم سمئی عقیدم سمئی او قوم داسې کتاب نازل شوی دلته کې سوال دا دی چې قرآن کریم خو د انجیل نه بعد نازل شوی دی کنه نو دلته کې دې څنګه وایي چې انزل من بعد موسی پس د موسی نه نازل شوی او پس د عیسی نه نازل شوی دی جواب پدې کې دا دی وی دا پیریان د عیسی علیہ السلام د رسالت او د نبوت نه خبر نه وو نو ځکه د عیسی علیہ السلام په ځای د موسی ذکر کړی دی او پیریان عالم الغیب نه دي کنه د عیسی علیہ السلام د حالاتو نه خبر نه وو دویم جواب چا دا کړی چې د انجیل اصل تورات دی دا تورات مفصل کتاب دی په نسبت د انجیل نو دوی دا هغه کتاب ذکر وکړو چې کم کتاب کې تفصیل لیکه چې انجیل دی دغه یو حدیث دی کنه یو حدیث بخاریم ذکر کړی دی مشکات هم ذکر کړی نو تب اصل ہے چې د بخاری دی مشکات باندې بیا څه کوي غټ کتاب به بیا کوي دیم غټ کتاب خود یا قومنا عجبوا داعی اللہ وآمنوا به او زمونږ قوما قبول کې دعوت کوون کې ایمان روړې په د باندې نو معاف بکې ستاسو ګناهونه او پناهي بدر کې تاسو د عذاب درناک نه دعوت کوون کې قبول کې چې دې سوي خام نو څنګه قبول کو وآمنوا به د تفسیر شو ایمان پر راوړې ایمان کې الله تعالی تمره طاقت ہے چې گناہوں به معاف شي او پناهي بدر کې د عذاب درناک نه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء چا چې قبول نکو دعوت کوونکی نه دې بچکی دن کې پزماکه کې او نشته د پاره ما سوا د الله نه مددګاران دغه صفات والا وही په گمراه ښکارا کې بچکی دن کې نه دیکھا نو الله تعالی د دې آیاتو بیانم دې د پاره کړی چې مکی مشرکانو ته وایي
چې تاسو ته د ورځې او شپې د الله کتاب بیانېږي او ایمان نه راوړئ. پیریانو صرف لږ وخت د پاره د الله کتاب واورید مسلمانان شو. څنګه تبدیلی پکې رااله او چې تاسو کې تبدیلی ناراضي. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. آیا دی سوچ نه کوي یقینا الله غزاد چې پیدا کړی د اسمانونو زمکا او نه دې ستړی شوی دای په پیدایش. آیا نه دې د غزاد قدرت لرونکی چې ژوندي بکې ټولو مړو لره. بلا ولنا هغه پارس قدرت لري. دا اسمانونو د زمکو په پیدایش ستړی شوی نه دی. نو سوال دا دی دغه ذات قدرت نه لري چې ژوندي کې مړي. بقادرین کې دا بعد تاکید د پاره ده وای نه دی قادر. سورہ غافر کې دا مضمون و 50 آیات. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آیت کلماتو کې په يهوديانو باندې نصاراو باندې الله رد کړي. دی وی الله تعالی ستړی شوخه نو د خالی ورځ هم داسې پرې خدا. نو ځکه د خالی ورځ مونږ د بندګۍ لپاره خاص کوو. الله په رد کو چې نه نه دې کې د ستړي والی نه ستړي والی خبره نشته. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. پاور چې پیشي وکړي چې د کافرانو په اور باندې. پاور چې پیش وکړي چې کافران په اور باندې. او بو اللہ تعالی لیس هذا بالحق. آیا نه ده دا دوباره جون یقینی تاسو نه منلا دا یقینی ده کنه ده. نو قالوا بلا وربنا. دی بوئی بلا ولنا زمون دی قسمی زمون پرب او بالکل یقینی ده. نو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. او بوئی اللہ ہو سکے عذاب بسبب دائی چی تاسو ہمیشہ کفر کاؤں. اس پا بلاگانو نخلاسی کی خواہ اس سزا ہو سکے. نو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی صبر کوا لکه سرنگی چی صبر کڑے و پوخ کار کون کو در رسولانونا. تلوار مکو پا دیوان دازاب. اولو العظم من پوخ کار کون کو رسولان کا ہاں سے صبر کوا. من الرسول کی دیت من د تبعیض وئی. شورات اللہ سنام سلورتیا کی حالتا اولو العظم رسولان و ذکر شوی 15 انبیاء اولو العظم. یا بازوی چی دیت من د بیان وئی. پدی تفسیر کی ټول رسولان اولو العزم دی. بیا تلوار مکوا فمهل الکافرین طارق کی ہوئی. کانہم یوم یرون ما یوعدون. گویا کہ دی آغرز چی دی اوینی آغا چی دی سر وعدہ کی دیشوان. کانہم داورس سولا گوا یوم یرون ما یوعدون. پاورو چی دی وینی آغا عذابون چی دی سر وعدہ کی گی. نو کانہم دی بگمانو کی لم یلبسو الا ساعتا من نهار. چی دی ہو وقت نئے دیر کڑے پا دنیا کی مگر یو سات دور زی. کل چی دی دا آخرت عذابون ہوئینی دی بدا گمانو کی چی دنیا کی ہو منگ یو سات تیر کڑے دے. نازعات کے بوئی درسل خیات کی عاشیتن و دہاہا یو مازی گرم تیر کرے. بلاغ محکم وقف رستم وقف خان. دا تشدید پا دعوت باندے. بلاغ من مبتدا بے حضف علیک بلاغ. پتا باندے تبلیغ رسول لیو نبی. یا بعضوی حاضا بلاغ. دا قرآن کریم دا رسول و کتاب دے. کہ مبتدائی حذف کے ہو کہ خبر حذف کے ہو. اور دیتا حمل دا مصدر مبالغتاً دے.
ذکر در رسول کتاب امداد فهل یهلک الا القوم الفاسقون نشی ہلاکی دے مگر قوم نافرمان دام د اللہ تعالی عدل لے جسم مستحق د سزائی ہلاکی دا بسو کی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ دا فاسقان و کسان دی چی کفر کڑے دے اڑولی دی خلق لرد اللہ دلارنا نو دغی وجنا اضل اعمالهم اللہ تعالی برباد کړي دي د نیک نیک عملونه دا فاسقون تشریح کړي دا اعتقادی فاسق وي او پیژنا خلق د الله د دین ناړولې دي نیک نیک اعمال بد دي برباد دي لکه بعض فاسقان اجنم کوي عمریم کوي غلامان مزادي عیدا کول لاری کسیم پخولے اللہ وی دا نیک نیک عمالم ددی اللہ برباد کری دی واصل کی دی سورت تا سور محمد وی سورت القتال امورتا وی واصل کی دا حوامیم چکم مقصد ہو بیان التوحید و اغپدی سورت کے داغی مقصد اللہ بیان دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات ای کسانو چی ایمان روڑے نیک عملونه کړی دي وآمنوا بما نزل علی محمد و ایمان روڑے پاغ سبانی چی نازل کړی شوی دی په محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې وهو الحق من ربهم حال دانے چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینی رسول دے ولی راغلے دے طرف درب دینا وهو کہ ضمیر محمد تراجی دی صلی اللہ علیہ وسلم کفرانہم سیئاتہم لرکی اللہ تعالیٰ دا دین پتحالے دی او خیستکی اللہ دا دی حالات بے خیست شکان والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد دوبارہ ذکر کو دیتوی عطف د خاص پام باندې یو سړی چې ایمان وروړي نیک عمل کوي نو د وآمنوا بما نزل علی محمد تساجد ما ویدیت عطف د خاص پام وی خر ابن کثیر دلتوی وهو دلیل على انه شرط فی صحت الایمان بعد بعثته صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ دلیل دے شرط دے پسیحت دے ایمان کی دا آغا سڑی ایمان پورا نہ دے چی پا نبی سلم ایمان نہ روڑی خواہ کار سمہ دیڑی دیندار شی نیک عمال کئی خود دا ایمان پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی نوی ندا سڑے مومن نہ دے یہ جملہ کی مقصد ہم دا دے ذالک بیان الذین کفروا واتبعوا الباطل دا پدی وجہ بیان الذین کفروا واتبعوا الباطل یقینا کافرانو تابعداری کړي و د باطل او یقینا کسانو چې ایمان راوړل وای تابعداری کړي و د قران چې طرف د دین راغلی کذالک یضرب الله للناس امثالهم دغس بیان اللہ تعالی خلق د دې حالات بیان نو فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب کله چې مخامخ شي کافرانو سره په جنگ کې نو واه دای سټونه واه اشاره چې مؤمن بس صرف دفاع نه کوي څنګه وه حتا اذا اسخنتمهم تر دې چې تاسو ویني توي کې داغي نو فشد الوساق بیا کلک کې تړل دي نو چې وی تړې فایما من نمبادو وایما فدا یا به احسانو کې پس د تړلو نه یا به فدیه والے پس د تړلو نه د تړلو نه بعد ور سره احسانو کې نو پری به یا به فدیه والے حتی تدال حرب وزارات تردی چی کی دی جنگ خپل سامان داران اہل الحرب یاد ہے
دلته قرطبي وګ تفسیر کړي دی باب کې ناسخ او منسوخ په باره کې د آیات په ذیل کې ذالک دا خبرم دغه صدا ولو يشاء الله لانتصر منهم کچره وخت الله بدله بیا غسته د ټولو کافرانو نه الله تعالی د څه مشکل نه دي ټول کافران به هلاک کړي لیکن دسي الله نه کوي ولی نه کوي ولكن عبارت بولے ولكن فرض عليكم القتال لیکن الله تعالی په مومنانو باندې جهاد کول فرض کړل ولی ليبلو بعضكم ببعض دې لپاره چې امتحانو کې الله تعالی باز پتا سو بازو بدلا الله تعالی د کافر نه نالي مسلمان توي ته جنگ کوا بس امتحان دیکھا امتحان دادے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم آکسان چی وجل شید اللہ پلارکی نبربادی اللہ دی عملنا سیہدیہم ویصلح بالهم کامیابی باللہ تعالی دی لرو خقیب اللہ دی حالات داخرت ویدخلهم الجنت عرفها لهم داخلی بدیل جنت تچ اللہ تعریف لدی جنت کرے دے مختلف صورتوں کی تعریف شوے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو کا مدد کرے تاسو اللہ دین سره نو مدد بو کہ اللہ تعالی سره مضبوط بگی تاسو قدمونه دشمن په خلاف والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم کسان چې کفر کړي نو تبعی د هغې دپاره او بیکاره د دې تدبیرونه تبعی د هغې دپاره د دې تدبیرونه د اسلام خلاف بیکاره دي دا ولې ذلک بأنهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم دا پدی وجہ یقین دی بد گڼل دی هغه څه چې نازل کړي دی الله تعالی چې قرآن او حدیث دی بے فیدی ګرځولي دی الله د دې عملونه قرآن او حدیث دی بد گڼل دی کوم عمل چې دی کړی دی هغه بے فیدی دی آیا دوی نه ګرځي پس مګي چې وګوري څنګه شو انجام دای کسان د دین وړاندې وو دمر الله علیهم تبعی راوسته والله تعالی په دې باندې وللکافرین امثالها شته کافرانو د پاره دغه سه هلاکتونه نورم یوازدانو ذالک بیان الله مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم دا پدی وجہ یقینا اللہ تعالی مددگار د مومنانو او یقینا کافران چې دي نشته مددگار د دې لپاره مولا د مومنانو الله دې د کافرانو مولا نشتا د احد په غزا کې صحابه ویلو الله مولانا ولا مولا لكم دی आवाज کړو چې لنا العزا ولا عزا لكم د دې په جواب کې نبی وی چې تاسو وای الله مولانا ولا مولا لكم یقینا الله تعالی داخلي مؤمنان چې نیک عملونه کړي باغونو ته جبېږي لاندې داینه نهرونه ارچ کافران دي یتمتعون دی و مزي اخلي د دنیا وياكلون كما تاكل الانعام خوراکونه بکی لکه څنګه چې خوراک کوي ساروي نو النار مسوى لهم اور زید وسیدو د دې کافران د سارو په شان خوراک کوي او دنیا نه مزي غستی دي بس وکایم من قريه هي اشد قوه من قريتك ډیر د کلو نه هغه ډیر مضبوط په اعتبار د طاقت سره ستاد کلینا نبی هغه چې تی وسته ستاله کوي والا بس مضبوطی د دین مضبوط خلق ما هلاک کړي اهلکناهم فلا ناصر لهم من هلاک کړي غیلرا نو مددگار د دې لپاره افمن کان علی بینه من ربه آیا سوچ وی ښکار دلیل د طرفه درب ددنا
دا پشان دا چا کې دی شي چې خیسته کړی شوی دی د پاره ناکاره عملونه ده او تابعداري کړې د خپلو خواهشاتو، دا دواړه نه دي برابر. یو سړی په دلیل روان دی، بل سړی په خواهش پسې روان دی. مثل الجنة التي وعد المتقون، حال د جنت هغه چې وعده کړی شوی د مؤمنانو سره. مثل دلته معنی حال یا مثل به معنی صفت. جنت صفت وګوروئ. فيها انهار من ماء غير آسن، د پدې کې به نهرونه د اوبو نه به بدبویا، اوبه به بدبویا نه ګندګي کې بنو. د دنیا اوبه چې یو ځای کې ودرېږي کمی شي سخام شي. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، ځینې نهرونه به د پیونه تغییر به نه راغلي د هغې په خوند کې. د دنیا پیونه خرابېږي ورځ ته ورځ تېرېدو سره. او ځینې نهرونه به من خمر د شراب و لذت للشاربین، خوند به ورکوي سکونکو د پاره. صافات کې بیان شوی دی. بعضې نهرونه به من عسل مصفا، د شاتو صفا کړی شوونه. څلور نهرونه بیان شو. او حدیث کې راځي، حدیث کې چې دا نهرونه به بغیر د لختو نه رواني و ماین مکسوب دی ته وایي، د ځمکې د پاسه به رواني وي. به دې دپاره په دې جنت کې هر قسمه میوې او بخششونه طرفه د رب د دوی نه. دخان کی پنځم کې مو رحمان 250 کې الله کمن هو خالد فی النار، دا پشان دا غچا کې دی شي چې د همیشه پور کی. وسقوا ماء حمیما، سکول کی په دی باندې وبد ګرمو. فقط ماهن ټوټي ټوټي کړي د دې کل مولران. دا دوانه کسان چرته برابر دي. یو سړی د څلور قسمه نهرونو کې وي، د پيو د شاتو د شرابو میوې دي. او بل سړی د همیشه په اور کې ګرمي اوبه دي څکي او کلمې دي د هغې د وجې ټوټي ټوټي شي. دا ولې دي داسې کار کړی دی ښه وجه دا ده. ومنهم من یستمع الیک، بعضې د دې نه هغه څوک چې غوږېږي تا د جاسوسۍ دپاره. درس ته ناست دی د دې دپاره چې جاسوسي وکړي ښه، د دې دپاره نه ناست چې ځان پوهه کړي. حتی اذا خرجوا من ذکر، تر دې چې دوی وځي ستا د مجلسان، درس ختم شو لاړل. نو قالوا للذین اوتوا العلم، نو وایي دا منافقان هغې کسانو ته چې ورکړی شوی د علم چې صحابه دي، ماذا قال آنفا، اوس دی نبي څه ووایي ښه. نو سی وی ته ناست نه وې څه غفلت سره ناست و سس ناست و ښه. یا بعضې وي چې دا د استهزا په طور وایي، یاره دې نبي اوس څه خبره وکړه ښه، څه د فایدې خبرې خو یې ونه کړې ښه، هسې وخت کې مونږ له ضایع کړو ښه. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواهم، دا کسان چې مهر والی الله د دې په زړونو او تابعداري کړې د خپل خواهش. هر چا کسان دې اهتدوا، چا هدایت حاصل کړی دی. زادهم هدا، الله زادهم هدا، نو زیاتی کو د پیغمبر د خبرو دوی لره نورم هدایت، د پیغمبر د مجلس د دې هدایت نورم زیاتی کو. وآتاهم تقواهم، او ورکو الله تعالی دوی ته مزید توفیق د تقوا د دې ته مزید تقوا وي. نو فهل ينظرون الا الساعة، انتظار نه کوي مگر د قیامت چې راشي. دي د ناڅاپه د قیامت به ناڅاپه وي. وفقط جاء اشراطها، یقینا راغلي دي د هغې علامې، قیامت به راځي خو علامې راغلي دي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه لوی علامه یم کنه د قیامت. د نبی صلی الله علیه وسلم راتګ دا د قیامت لوی علامه ده، او داسې نور علامې هم راغلي. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، څرنګه کیدی شي د دې دپاره نصیحت اخیستل
इज़ा जाअतहुम कल चिराशी दी ता अलामात द क़यामत ज़िक्राहुम बमख़्की के सरंग की दीशी ददीद पाना नसीहत वसल्ली कल चिराशी दी ता सबात दपन उसकी वान्ना लहुमुत तनावुश फजर दिरिश किम दी सुबहानक अल्लाहुम्मा